بسم الله الرحمن الرحیم. محترمو، مونږ چې دی شپږ درسونه ویلو او هغه شپږ درسونه کې مونږ درې سبق چې دی هغه بیان کړیو. نننی اووم نمبر درس دی او دا اووم نمبر درس چې دی دا د څلورم نمبر سبق لومبۍ حصه ده او دا د څلورم نمبر سبق لومبۍ حصه ده او دا د مخارجو په بیان کې ده. سیده دا سبق نمبر 4 چې دی کنه دا به ټول د مخارجو په بیان کې د مخارجو ټول تفصیل به چې دی هغه ذکر کیږي. خو یاد ساتئ چې دا به زه په حصو کې ځکه ډیوایډ کوم تقسیموم به چې دا لږ اوږد دی نو یا به په 2 کلاسو کې وي یا به په 3 کې وي یا په 4 کې وي یا 5 کې که ورسونه د ستاسو د پوهې لپاره چې اساني تاسو ته په دې وجه سبق نمبر 4 شروع شو چې د مخارجو په بیان کې ده او لومبۍ حصه نن به ان شاء الله وایو. صحیح ده. د ټولو نه مخکې چې د مخارجو په بیان کې دا سبق دی کنه د دې مخارج د دې تفسیر د دې معنی څه ده. نو ګوره جی ما دلته لیکلي دي مخارج مخرج کی جمع ہے اور مخرج کا لغوی معنی ہے نکلنے کی جگہ. مخارج جمع د مخرج ده او د مخرج لغوی معنی ده د وتلو ځای نکلنے کی جگہ د وتلو ځای ته مخرج وي. مخرج لغوی معنی څه ده پاره به کې محل الخروج یعنی نکلنے کی جگہ د کم ځای نه یعنی د وتلو ځای ته چې دی هغه مخرج وي. ګوره زه تاسو له مثال در کوم. ګوره دا دی تاسو اواز واورېدو دغه اواز تا نه چا تپوس وکړو د اواز د سو نو یعنی دا ابه تا ته چې د اواز د سو د کم ځای نه د اواز راغی دا د کم ځای نه ووتو د دې نکلنے کی جگہ یعنی مخرج یې څه دی یعنی دا کوم اواز چې ما واورېدو د دې مخرج څه دی. نو خو جواب دا دی چې دا یو کس راولګېدو دواړه لاسونو سم مخ یې هغې ته قوت سره چې دی زور ورکو او یو بل سره وجنګول د دې نه د اواز پیدا شو. نو دا ما د مخرج ته پوهولو دپاره چې تاسو په لغوي معنی پوه شئ نو د هغې دپاره ما تاسو له مثال درکو. صحیح ده. د لغوي معنی ده چې د وتلو ځای ته مخرج وي مطلقا خبره ده چې د وتلو ځای ته څه وي مخرج. خو یاد ساتئ چې اصطلاحي تعریف یې څه دی د مخرج اصطلاحي تعریف دی حرف کی نکلنے کی جگہ. دا حرف د وتلو ځای ته څه ویل کېږي په اصطلاح کې د قراو په اصطلاح کې مخرج ویل کېږي چې د کم ځای نه چې حرف ادا کېږي. موضع مولد للحرف یعنی حرف چې د کم ځای نه راوځي حرف چې د کم ځای نه ادا کېږي دغې ته ویل کېږي په اصطلاح کې مخرج. د مخرج اصطلاحي تعریف دا شو. صحیح ده. ورپسې سوال ما لیکلی دی حروف کل کتنے ہیں جواب حروف کل 29 ہیں. ورپسې ځکه حروف زده کوو چې دا مخارج خو موږ د حروفو بیانوو که نه چې دا حروف د کم ځای نه ادا کېږي نو اوس راځئ چې حروف څو دي. نو حروف ټول څو دي 29 دي. زه تاسو ته د دې حرف چې دی لغوي معنی هم کوم او اصطلاحي معنی هم کوم خو یاد ساتئ داسې ضروري نه دی کو چا څوک پې پوه نه شو او یا کو څوک یې چاته ابتدایي طلبو ته نه بیانوي یا په درس کې نه بیانوي خیر دی. زه به د ستاسو د فایدې دپاره بیان کړم. حروف دا جمع د حرف ته. د حرف لغوي معنی ده کناره. د حرف لغوي معنی څه ده کناره طرف. حرف په لغت کې کنارې او طرف ته وایي. په عربي کې مونږ وایو جلست حرف الوادي میں وادي کې کناره بیٹھ گیا. نو اوس دلته د دې حرف لغوي معنی څه ده طرف او کناره دا یې لغوي معنی شوه. اصطلاحي معنی یعنی د حرف اصطلاحي معنی څه ده. د حرف اصطلاحي معنی دا ده صوت معتمد على مخرج محقق او مقدر یعنی هغه आवाज چې هغه د مخرج محقق او د مخرج مقدر باندې د اعتماد د وجې پیدا شي. نو اوس په تاسو په دې تعریف په پوه شوي ځکه نه چې مخرج محقق او مخرج مقدر څه ته وایي. نو دا تاسو ته وایم چې صرف دا تعریف په ذهن کې وساتئ. نور بیا مخرج محقق په دویمه حصه کې به مونږ وایو چې مخرج محقق څه ته وایي او مخرج مقدر څه ته وایي. په خپله به بیا په دې تعریف پوه شئ او بیا هم ویم که څوک د حرف په تعریف باندې نه پوهېږي خیر دی. الریډي سړی په دې پوهېږي چې حرف الف ته وایي او با ته وایي دې ته وایي دې ته حروف وایي. په دې وجه مې خو د ستاسو د فایدې د حاصلولو دپاره ما دا لغوي معنی او اصطلاحي معنی وکړه. ګوره د دې حروف نه دی په دې کې زه اوس لکه ابتدایي بحث کېږي خو ای ته ضرورت شته دی نه په دې وجه نه کوم کني دا حروف بیا نه دي. دا حروف په 2 قسمه دي یو حروف اصلیه دی یو حروف فرعیه دی. نو بیا د هغې ځان له وضاحت پکار دی.
نو دلته خو د دې ضرورت نشته دی، نو په دې وجه نه کوم. بیا دا حروف چې کوم دي د 29 حروف چې دا کوم موږ د قاعدې په دې سر کې لیکلي که نه، قاعده چې شروع کوي د الف نه تر د یا پورې، نو دا دغه حروف چې کوم دي دا دغه ترتیب چې کله ورکړی دغه ترتیب سره چې موږ د ماشومانو ته سبق ښایو، نو دا کم ترتیب دی؟ نو د دې 29 حروفو دا په 3 قسمه د دې ترتیب دی. یو ترتیب لغوي دی، یو ترتیب مخرجي دی، او یو ترتیب حسابي دی. خو د دې خبرو ضرورت نشته، نو زه په دې وجه نه کومه ځکه ابتدایي طلبه ته د دې خبرو خو صرف د ستاسو د استفادې دپاره مې دا بیا یعنې په دې کې مې دا نورې خبرې موکړلې. او دا په قاعدې په سر کې چې د الف نه ولې تر د یا پورې دا کوم ترتیب دی دې ته ترتیب لغوي وایي. او دا مونږ به چې وس کله مخارجو دغه کو که نه، او د مخارجو په اعتبار سره بیا دا حروف وایو، نو دا هغه چې دی هغه بیا ترتیب مخرجی دی. ورپسې سوال ما لیکلی دی 29 حروف کې کتنے مخارج ہیں؟ دا مونږ چې کوم اوس وایي چې 29 حروف دي، نو د دې دپاره مخارج څونه دي؟ یعنی دا دغه حروف چې دي د الف نه با تا د یا پورې دا د کم ځای نه ادا کېږي، د دې مخارج څه دي؟ نو یاد ساتیں ما جواب کے لیے دی 29 حروف کے مخارج میں علماء کا اختلاف ہیں. د 29 حروف په بیان کې د دې مخارج په بیان کې د علماء مذاهب دي، د علماء اختلاف ته. صحیح لومبه مذهب دا دی، لومبه قول امام خلیل ابن احمد الفراهید رحمه الله وی چې د 29 حروف د پاره 17 مخارج دي. دویم قول دویم مذهب د امام سیبوی دی. امام سیبوی رحمه الله وی چې د 29 حروف 16 مخارج دي. ورپسې دریم قول او دریم مذهب هغه د امام فرا دی. امام فرا رحمه الله وی چې د 29 حروف 14 مخارج دي. یو بل قول پکې هم دی، بعض علما وی چې د 29 حروف 29 مخارج دي. بل قول هم پکې دی لیکلی خو ما نه دی، خو بس دا څلور ریشي دي. هغوی وایي چې بل قول دا دی چې د 29 حروفو 30 مخارج دي. هغه نون مخفات جدا کړی دی، دې ته ضرورت نشته دی. بس دا درې چې تاسو بیان کې دام ډېر شی دی. دا خبرې ذکر شولې که نه، یعنی دا مذاهب د 29 حروفو دپاره د مخارجو چې کوم د مخارجو په بیان کې کوم مذاهب دی ما دا دی تاسو ته ذکر کړو. خبره دلته دا ده چې دا یاد ساتئ چې دا اختلاف نه دی، دا کوم اختلاف چې ذکر شو په ظاهره خو ته اختلاف ښکاري، خو یاد ساته دا اختلاف حقیقي نه دی. دا اختلاف حقیقي نه دی بلکې دا اختلاف اعتباري دی. دا په د اواز د قوت، د اواز د ضعف او د قرب د وجې نه چې دی دا اختلاف دی. صحیح ده؟ او بیا تاسو په خپله پوه شئ چې دا څنګه خبره ده. دا چې کله مخارج موږ شروع کړو که نه په خپله به پرې ورسې. اوس خبره دا ده موږ به اوس دلته د چا په قول باندې عمل کوو، یعنې موږ به د چا د قول باندې عمل کوو. یاد ساته موږ به د امام خلیل ابن احمد الفراهید رحم الله په قول عمل کوو. وجه څه ده؟ وجه دا ده چې د سره جمهور علما ملګرتیا کړې ده. څه مطلب؟ یعنې جمهور علما د پسې روان دي، د دا قول یې خوښ کړی دی، نو موږ به هم 17 مخارج ذکر کوو ځکه چې جمهور علما د پسې تللي دي. نو موږ به څه بیانو؟ نو موږ به د 29 حروفو دپاره 17 مخارج بیانو. نو اوس سوال دا شو چې د 29 حروفو څونه مخارج دي؟ نو جواب به څه؟ جواب به دا شي ځکه اختلاف خبر خو موږ ټولو ذکر کړه که نه، نو جواب به دا شي چې د 29 حروفو 17 مخارج دي. او دا 17 مخارج به ولې بیانو؟ دا وجه تاسو ته ما بیان کړه. صحیح ده؟ اوس دا خبره کومه چې د 17 بیان کړي دي، د 16 د 14 او ما خو امي چې دا اختلاف حقیقي نه دی اعتباري دی، نو جواب خو تاسو ته میلو شو که نه چې دا خو د اواز د قرب او د قوت او د ذوب د وجې نه دی. نو ګوره چې کله مونږ مخارج وایو که نه، نو زه په هغې کې بیا دا خبر به پکې بیا کومه چې مونږ ویلو چې د 16 ذکر کړي دي، نو د پکې دا یو کم، یعنې د چې پکې دا یو نه دی ذکر کړی دی، د 17 ذکر کړي دي، هغه کم مخرج د نه دی ذکر کړی، دا 16 دي. او چې کله د دا غځای راشي نو زه به ته بیا دا مویم چې یو خو یو شانتي دي، دې دواړو یو مخرج دی چې هغې دې دواړو نه دی ذکر کړی او ده ذکر کړی دی، خو ده بیا دوه نور دي چې هغه ده نه دي ذکر کړی، په دې وجه د ده دا مخارج 14 دي. صحیح ده؟ دا مې لږ تفصیل غونته وکړو چې په دې پوه شئ ځکه بنیادي طالبان نو بیا به سوچونه کوي. خو دا خبر یاد ساتئ استادان فرمایي چې کله درس کوي که نه استادان مونږ ته وایي دا ډز د مخکې به نه مرې، د یو شي تعریف تا ته وشو، وضاحت درته وکړو، بس دا ډېر شی ده. نور په هغې کې نورې ګوتې ویل چې لکه دا څنګه نه، دا چې کله په ټایم ته دروس په ورپسې په ترتیب سره وره، بس په خپله به په انشاءالله تعالی پوه شي. ښه جي، یو بل سوال دی، هغه دا دی چې د 29 حروفو 29 مخارج ولې نه بیانوي؟ لکه مونږ ووایو چې مونږ به د 17 مخارجو دا قول هم راغسې دی، مونږ به د 29 حروفو دپاره 17 مخارج بیانوو، به ذکر کوو. نو چې دا 17 یې بیان کړو، نو د 29 حروفو د 29 مخارج ولې نه؟ ځکه چې حروف 29 دي که نه، الف
الف با دی دا لکه دا ټول نو ګوره خبره یاد ساتئ چې په دې کې بعضې حروف د یو مخرج نه ادا کیږي لکه تا دال طا دا 3 حروف دي دا 3 د یو ځای نه ادا کیږي نو هغه به بیا انشاءالله تفسیر کو په خپله به پوه شئ داسې زا سین صاد کې دغه رنګې دغه رنګې نور هم داسې دي چې څلور حروف د 3 حروف د یو ځای نه ادا کیږي دغه رنګې په یو مخرج کې 2 حروف د یو ځای نه ادا کیږي دغه رنګې 3 حروف نو دا چې تا راجمه کې دغه حروف چې ته د مخرج په اعتبار سره راجمه کې نو په دې وجه د 29 حروفو دپاره 17 مخارج بیان کړو چې په دې کې بعضې 2 او 3 حروف د یو ځای نه ادا کیږي ځکه د 29 حروفو 29 مخارج نه دي بلکې 17 مخارج دي صحیح نو ان شاء الله تعالی زما د رب نه امید دی چې دا کوم سبق مونږ نن وی تاسو به په دې باندې پوه شوي او دغه رنګې سبا به مونږ یعنې دې کې به دویمه حصه ده صحیح هغه به دی چې دا مخارج دغه چې دی دا مخارج په 17 مخارج دا بیا په خپل کور کې په څو قسمه دی دا په 2 قسمه دی یو مخرج محقق یو مخرج مقدر دا یې تعریف به وشي دا یې نه بعد به بیا وایو چې دا 17 مخارج د دې دپاره اصول مخارج څه دي یعنې دې ته مونږ به دا وایو چې غټ مخارج څه دي 17 مخارج خو ټیک ته دي چې دې نه به د 29 حروف ادا کیږي که نه د 29 حروفو 17 مخارج دي خو آیا بیا د دې چې دي غټ مخارج څه دي چې اصول مخارج ورته مونږ وایو زما په دې خبره به بیا پوه شئ چې کله زه درس کوم نو هغه 15 دي اصول مخارج 15 دي او د هغې وضاحت به انشاءالله په 2 نمبر حصه کې کیږي د مخارجو په دغه 4 نمبر سبق کې په 2 نمبر حصه کې به دا تفصیل کیږي او د هغې دپاره به زه داسې ښکلې نقشه جوړه کړم چې تاسو به د مخارج په خپله بس یاد بشي درته انشاءالله هغه نقشې ته چې وګورئ او لږ غونته زما د وضاحت ته ورسره غوږ شئ داسې به درته یاد شي که نه چې طالب چې کله بیا ته پوهې نو تا له به دونه خوند درکړي چې څونه خوند کوي په خپلو خصوصي دعاګانو کې مونږ یاد ساتئ و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین